نړۍ راته حیران دي د دمګو غرزماریان یو د لوی افغانستان یو ملکونه مو ټوکړې کړل زورور موږ په ایمان یو بلکې افغانیان یو. دا یو څو کوڅړه باندې او زمونږ او د افغانانو ورونو منځ کې بلکې د پاکستان او د افغانستان د ورونو منځ کې هغه نفرت پیلاوي که نه. یو خو موږ چې کوم دی مسلمانان یو که نه، د مسلمانو سرحد نشته دی. رسول الله سلام چې کله آخري خطبه وه نو هغې لا فضل العربي فی العجمي، یو عربي ته په عجمي فضل فوقیت نشته دی، بیا لا فضل العجمي فی العربي او یو عجمي ته په عربي باندې فوقیت نشته. بیا رسول الله سلام چې سور ته په سپین باندې تور باندې او تور ته په سپین باندې فوقیت نشته دی. رسول الله سلام د فوقیت یو نښه ښودلې ده چې هغه دی تقوا، او چې په چا کې تقوا وي، کم سړی نیک وي نو هغه فضیلت والا شخصیت دی، هغه اوچت دی، هغه لوی دی. اسلام کې د قوم فرستی او د قومیت داسې ذکر او فلسفي چې کوم دی، کوم موږ چې اسلامیک فلسفي یا اسلامیک تیولوژي چې کوم دی موږ سرچ کو نو په هغې کې موږ ته یو ځای کې د قوم پرستی یا د قومیت یا د شخصیت یا د قوم چې کوم داسې ذکر موږ ته نه میلاویږي، بلکې څومره چې موږ اسلام سټډي کوو نو په هغې کې موږ ته میلاویږي چې کوم سړی نیک دی نو هغه اوچت او معتبر سړی دی. که تاسو یو خو موږ پښتانه چې په ټوله نړۍ کې په ټوله دنیا کې که په انګلستان کې دي او که په امریکا کې دي او که په افغانستان کې دي او که په پاکستان کې دي او ایون که په هندوستان کې دي، زمونږ ورونه دي، زمونږ د پښتونولۍ هغې سره زمونږ یو دغه دی، رشته ده. بل باقي مسلمان که د ټولې دنیا مسلمان دی نو دا ټول یو د یو رسول الله سلم امتیان یو، د الله تعالی بندګان یو، او په دې دین په دې قرآن او په دې ملت چې کوم زمونږ دین دی په دې باندې موږ راجمع یو. زمونږ د ټول نه غټ وطن او د ټول نه غټ هیواد چې کوم دی دا زمونږ دین دی چې هغه اسلام دی، او په هغه اسلام کې موږ د یو بل سره زمونږ څه اختلافات او څه داسې دښمني نشته دی. مهرباني وکړئ دا اختلافات او دا دښمنیانې، دا تربګنیانې، دا د باډرو جنګونه یو بل سره مه چیړئ. که په نړۍ کې د مشرق نه تر مغربه پورې دی او که د شمال نه تر جنوبه پورې دی، که مسلمان دی او که پښتون دی نو دا یو دی او موږ ټول یو یو. په آخره کې پاکستان زندہ باد، افغانستان پائند آباد.